अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तاسو ګورئ خبر نیوز او زیم طیبه راځي چې نظر اچو په سر خبرونو. راتلونکي مالی کال لپاره وفاقي بجټ نن قومي اسمبلی ته پیش کولای شي. دا بجټ مجموعي حجم 1,600 ارب روپے ښودل کیږي. د سرکاري ملازمینو او پنشن کې د اضافه امکان دی. په بجټ کې دفاع لپاره 2,414 ارب روپے مختص کېدو امکان دی. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکي د وفاقي کابینې په خصوصي اجلاس کې به د بجټ دستاویزاتو منظوري هم ورکول کیږي. وزیر خزانه محمد اورنګزیب قومي اقتصادي سروې جاری کړې ده. وایي چې روان کال د GDP گروث شرح 2.9% وه. ملک افراد زر 4.6% دی. وزیر خزانه وایي چې د IMF پروګرام سره زموږ اعتماد بحال شوی دی. روان مالی کال دوران د زر مبادله ذخایر کې هم اضافه راغلی ده. د ټیکس ټو GDP تناسب د 15 کالو بلند ترین سطح ته رسیدلی دی. د سینټ اجلاس ماښام 6 بجې کیږي. اجلاس لپاره 8 نکواتی ایجنډا جاری شوې ده. انکم ټیکس ترمیمي بل په شمول نور 3 مهم بلونو به منظوري لپاره ایوان ته وړاندې کولی شي. وفاقي وزیر خزانه محمد اورنګزیب مالیاتي بل 2025 سینټ ته وړاندې کوي. پاکستان دونه پس سرکاري چټیانې نن نه ختم شوې دي. تعلیمي ادارې او دفترونه بیا کلاو شوي دي. ولې دفترونو کې حاضري د نشت برابر وه. د حاجیان د واپس راوستلو لپاره د آپریشن آغاز شوی دی. وړومبی پرواز نن ماسخوتن د جدې نه اسلام آباد ته را روانیږي. حاجیان د سعودي عرب نه واپس راوستو د آپریشن به 10 جولای پورې جاری وي. د PIA او نجی ایرلاینز په 342 پروازونو په ذریعہ ټول حاجیان به ملک ته واپس راوستل کیږي. ویمن کرکټ ټیم پخوانی کپتانه ثنا میر د ICC هال آف فیم کې شامل کړي شوې ده. ثنا میر د ICC په دې فهرست کې شاملېدونکې د پاکستان وړومبۍ زنانه لوبغاړې ده. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک زیاتره برخو کې نن هم موسم وچ او ګرم دی. میداني علاقو کې درجه حرارت کې اضافه راغلی ده. موسمیاتو محکمې تر مخه د وچ او ګرم موسم دا سلسله به سبا پورې جاری وي. هیټ ویو نه بچ کېدو لپاره ولس ته خصوصي هدایات جاری کړي شوي دي. راتلونکي مالی کال لپاره بجټ نن پیش کیږي. وزیر خزانه محمد اورنګزیب به قومي اسمبلی ته مالی بجټ وړاندې کوي. سرچینو مطابق د بجټ مجموعي حجم 1,600 ارب روپے دی. تفصیلاتو مطابق وزیر خزانه محمد اورنګزیب نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ پیش کوي. بجټ کې تقریبا 2000 ارب روپے نوې ټیکسونه نافذ کولی شي. د غیر ترقیاتي بجټ تخمینه تقریبا 14,000 ارب روپے لګولې شوې ده. راتلونکي کال لپاره GDP شرح 5% هدف مقرر کولو امکان دی. ټیکس ریونیو تقریبا 16,150 ارب روپے او نان ټیکس ریونیو هدف 15,190 ارب روپے ټاکلو امکان دی. د غرنګ دفاع لپاره 2,214 ارب روپے مختص کولو امکان دی. راتلونکي مالی کال لپاره به 8,214 ارب روپے به صوبو ته منتقل کولی شي. د صوبو ترقیاتي بجټ 3,300 ارب روپے مختص کیږي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکي د وفاقي کابینې په خصوصي اجلاس کې به د بجټ دستاویزاتو منظوري ورکول کیږي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکي د وفاقي کابینې په خصوصي اجلاس کې به د بجټ دستاویزاتو منظوري به ورکول کیږي. راتلونکي مالی کال لپاره به وفاقي بجټ نن قومي اسمبلی ته پیش کولی شي. د بجټ مجموعي حجم 1,600 ارب روپے ښودل کیږي. د سرکاري ملازمینو او پنشن کې د اضافه امکان دی. په بجټ کې دفاع لپاره 2,414 ارب روپے به مختص کېدو امکان وي. راتلونکي مالی کال 2022 لپاره وفاقي بجټ نن قومي اسمبلی ته پیش کولی شي. د بجټ مجموعي حجم 1,600 ارب روپے ښودل کیږي.
راتلونکي مالي کال 2015 لپاره وفاقي بجټ نن قومي اسمبلی ته پیش کولی شي. د بجټ مجموعي حجم 1,600 ارب روپۍ ښودل کیږي. د سرکاري ملازمینو او پنشن کې د اضافې امکان دی. په بجټ کې دفاع لپاره 2,414 ارب روپۍ مختص کېدو امکان دی. بجټ په حواله به موږ تجزیه اخلو د اکنامک یونیورسيټي پېښور ایکسپرټ پروفیسر سجاد خان نه. جی سجاد خان صاحب تاسو ته څه ښکاري دا راتلونکی بجټ چې دی دا به عوام دوست وي او که نه؟ راتلونکي مالي کال بجټ به نن قومي اسمبلی کې پیش کولی شي. دغه بجټ د 18,000 ارب روپو باندې مشتمل دی. وزیر خزانه محمد اورنګزیب به بجټ قومي اسمبلی کې وړاندې کوي. بجټ ترڅنګ به مالي کال بیل 2022 به هم وړاندې کولی شي. راتلونکي کال مالي بجټ کې نوي ټیکسونه 2,000 ارب روپۍ به مختص کولی شي. غیر ترقیاتي اخراجات 14,280 روپۍ پورې کېدای شي. راتلونکي کال بجټ خساره به د GDP 5% وي. امکان دی چې دغه به 6,501 ارب روپۍ ته رسي. په ټولو شعبو کې ټیکس استثنا ختمولو تجویز هم په دې بجټ کې شامل کړی شوی دی. ټیکس ریونیو هدف 14,113 روپۍ پاتې کېدو امکان دی. نان ټیکس ریونیو وصولي هدف 15,180 ارب روپۍ تجویز کولو امکان دی. 2,115% په شرح سره به کاربن لیوی به هم عاید کولی شي. سود ادایګي په مد کې 8,200 ارب روپۍ تجویز کولو امکان دی. دفاع لپاره 2,550 ارب روپۍ مختص کولو تجویز دی. راتلونکي مالي کال لپاره وفاقي بجټ نن قومي اسمبلی کې پیش کولی شي. د بجټ مجموعي حجم 1,600 ارب روپۍ ښودل شوی دی. سرکاري ملازمینو او پنشن کې د اضافې امکان هم دی. په بجټ کې دفاع لپاره 2,414 ارب روپۍ مختص کولو امکان دی. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکي د وفاقي کابینې په خصوصي اجلاس کې به د بجټ دستاویزاتو منظوري ورکول کیږي. راتلونکي مالي کال لپاره وفاقي بجټ نن قومي اسمبلی کې پیش کولی شي. د بجټ مجموعي حجم 18,600 ارب روپۍ ښودل شوی دی. سرکاري ملازمینو پنشن کې هم د اضافې امکان دی. د راتلونکي مالي کال بجټ په حواله به موږ تجزیه اخلو د سرحد چیمبر اف کامرس مشر فضل مقیم خان نه. جی فضل مقیم صاحب تاسو ته څه ښکاري چې آیا د راروان بجټ به عوام دوست وي؟ بکار دی که دا عوام دوست کېدل بکار نه دی چې دې ته کم وفاقي وزیر صاحب اورنګزیب خان هغه دا خپل د ټایم نه اول هر یو چمبر ته هر یو ځای ته تللی دی او خلکو ورته لیکل هم ورکړي دي او خلکو والا ډسکشن هم کړی دی چې زموږ دا پرابلم دی او دومره لوی مطلب کې کار کولو نه پس دې بجټ ټیک نه راولي نو دا خو بیا د قوم ډېر لوی بدنصیبي به وي. نو بکار دا ده چې دا بجټ ډېر ښه راشي. ولې چې دې اول نه هوم ورک ډېر زبردست کړی و اوس پته به لګي چې هغې هوم ورک باندې عمل کړی دی که نه دی کړی. او دا زه تاسو ته وایم چې دا بجټ ټیک نه و نو خدا نه خاصه اول هم ټوله سرمایه د پاکستان نه بهر لاړه مزید سرمایه لاړه دا به ډېر زیات کرایسس به جوړ بشي. فضل مقیم صاحب دا ویل کېږي چې نوې ټیکسونه به هم د 2,000 ارب روپو پورې تجویز کولو امکان دی. نو تاسو ته څه ښکاري چې کامرس او کاروبار باندې به د دې اثرات مرتب شي؟ یا دا ټول په بزنسمین باندې ټیکسز وي
او به کې بزنس اکوموډیټ باندې نو دا خو به ډېر بدنصیبه وشي وای ولې چې دا ټیکسز الریډي دومره زیات ټیکسز دي چې عوام او کاروباري دا بوج نشي وړي یا دا مزید په بوج واچول شو نو دا کرایسس نه علاوه لکه ما اول خبره ختمه کړله چې دا د پیرا د بجټ کې ریلیف ټیکسز ریلیف ور نه کړلو نو زموږ ټوله سرمایه بهر لاړه نو دا مزید سرمایه بهر لاړه نو پاکستان به ډېر زیات کرایسس ته لاړ شي. تجزیه شریکولو لپاره ډیره مننه فضل مقیم خان صاحب. راتلونکي مالي کال لپاره وفاقي بجټ نن قومي اسمبلی کې پیش کول شي. د بجټ مجموعي حجم 1,600 ارب روپے ښودل کیږي. سرکاري ملازمینو په پنشن کې د اضافه امکان دی. په بجټ کې دفاع لپاره 2,414 ارب روپے مختص کول امکان دی. وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکې د وفاقي کابینې په خصوصي اجلاس کې به د بجټ دستاویزاتو منظوري ورکول کیږي. نن د راتلونکي مالي کال 2022 لپاره وفاقي بجټ به پیش کول شي. دغه بجټ په مجموعي توګه 1,600 ارب روپے